بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 14 نمبر درس دی. نن به مونږ د هغه اوبو جوټه اوبو باره کې خبره کوو. دا سبق پوایو کومې جوټه اوبه چې هغه نجس دي، ناپاک دي. نو سؤر جوټه اوبه یادی، جوټه اوبه، او خنزیر ته وای خنزیر. سؤر جوټه اوبه د خنزیر نجس ناپاک دي. لا معنا د نه او تحصل معنا حاصلېږي، مطلب چې نه حاصلېږي. با معنا د سرا او هی معنا د دغه ناپاک اوبه، ناپاک اوبه هغه. الطهارت پاکی. کذا دغه شان سؤر جوټه اوبه. الکلب، کلب دا سپی ته وایي، سپی نجس ناپاک. د سپی جوټه اوبه ناپاکه دي. لا معنا د نه تحصل حاصلېږي، یعنی نه حاصلېږي به د دې سپي په جوټه اوبو سره. با معنا د سره او هی معنا د هغه، یعنی هغه جوټه اوبو سره. الطهارت پاکی. خجی دلته وایي کنه چې دا یو مسله لږ وګورئ. وایي سؤر الخنزیر، د خنزیر جوټه اوبه نجس ناپاک دي. لا تحصل نه حاصلېږي به د دې خنزیر جوټه اوبو سره الطهارت پاکی. نو د خنزیر جوټه اوبه چې دي دغه ناپاکه دي او د سره پاکیم نه حاصلېږي. وجه سره چې د خنزیر غوښه هغه ناپاکه ده، نو اوبه هم ناپاکې دي، د هغې جوټه اوبه هم ناپاکې دي. وکذا او دغه شان سؤر الکلب، سؤر جوټه وای او کلب سپي ته وای. د سپي جوټه سؤر الکلب، د سپي جوټه نجس ناپاکه دي. سپي چې کومې اوبه جوټه کړي هغه ناپاکه دي. لا تحصل نه حاصلېږي به د دې سپي په جوټه اوبو سره الطهارت پاکی. نو د سپي چې کوم اوبه جوټه کړي هغه ناپاک هم دي او پاکي هم پرې نه حاصلېږي. وکذا او دغه شان، و معنا د او، کذا معنا د دغه شان. سؤر جوټه اوبه او سبعین چې دی دا د سباع جمع ده. سباع معنا ده یو درنده او سبعین معنا درندې. من معنا ده نه، اردو کې وایي سه. او سباع البهائم، سباع معنا ده درنده او بهائم چې دی دا چارپایانو ته وایي، یعنی مطلب دا څلور خپو والا ځناور. نو چوپای اردو کې ورته چوپای وایي، چوپای یعنی څلور خپو والا ځناور، څلور خپو والا ځناور. کاف معنا د پشان. او اسد شیر ته وایي، شیر. وو چې دی دا معنا د او. فهد چې دی دا چیتا، ازمری چې ورته موږ وایو. یو شیر یو ازمری وي. او ذئب، وو معنا د او ذئب چې دی دا اردو کې ورته بھیړیا وایي او موږ ورته په پښتو کې شرمخ وایو. شرمخ نجس ناپاک. لا معنا د نه تحصل حاصلېږي، نه حاصلېږي. با معنا د سرا او هی معنا د دغه اوبو جوټه اوبه هغه. او طهارت پاکی. خجی دغه شان درته اوس بله خبره کوي. څنګه چې د ووایي چې د خنزیر اوبه د ناپاکیم دي، پلیتې دي او په دې باندې پاکي نه حاصلېږي. دغه شانتې درته ووایي د سپي جوټه اوبه دا ناپاکیم دي، په دې پاکي نه حاصلېږي. اوس یې درته ووایي وکذا سؤر سبعین، د درندو هغه درنده هغه ځناور ته وایي چې هغه انسانان هم خوري، هر یو څیز خوري، چیر پاړ والا چې هر یو څیز خوري، په خپلو پنجو باندې شلی او خوري. نو ازمری شو، دغه شیر شو، شرمخ شو، نور داسې سیزونه دي چې هغه که انسان مخې له ورشي نو انسان هم خوري
او که بل یو څه څیز ورله مخې له ورشي نو هغه خوري نو دغې ته درنده وایي. وکذا او دغه شان سؤر سبعین د درندو جوټه. سبعین دا د سباع جمع ده. سباع یو درنده او سبعین دا ډېر درندې یادوي. نو درندې من سباع البهائم د چوپایانو درندونه یعنی څلور خپو والا درندې چې کومې دي د هغې نه. کل اسد لکه شیر. نو شیر څلور خپې دي او هغه درندم ده. هغه که انسان مخې له ورشي هغه هم خوري که هر څه مخې له ورشي خوري. والفهد او چیتا ازمری نو هغه هم چې دی څلور خپې دي او هغه درنده دی د څلور خپو والا چیر پاړ والا ځناور دی. والذئب او شرمخ دا هم چوپایا دی. بهایم دی. بهایم دا بهایم چې دی که نه دا د بهیمتون جمع ده. بهیمتون یو څلور خپو والا او بهایم ډېر د څلور خپو والا. څلور خپو والا ډېر ځناور. نجسون ناپاکي دي. لا تحصل او نه حاصلېږي به د دغې چوپایانو جوټه اوبو سره الطهارت پاکي. نو ګورئ د سباع البهایم هغه زناور چې څلور خپې وي او درندګان وي نو هغې کې یو شیر دی یو د چیتا دی ازمری یو شرمخ دی او دغه شان پکې نور هم څیزونه دي زناور د ځنګلونو هغه. نو د هغې جوټه اوبه ناپاک هم دي او په هغې پاکي هم نه حاصلېږي. پاکي حاصلېدلو مطلب دا دی چې یاره په هغې باندې غسل هم نه کېږي او اودس هم پرې نه کېږي. الحیوانو حیوان جاندار درته یادوي. جاندار الذي کم چې سؤره سؤر جوټه اوبه یادوي اوبه او دا هو چې دی که نه دا حیوان یادوي. حیوان هغه طاهرون پاک دی. ګوره جی الحیوانو الذي کم چې جاندار کم چې سؤره د دغې جاندار اوبه جوټه اوبه طاهرون پاکي وي. عرق چې دی دا خولو ته وایي. د انسان د بدن نه کومې خوله وځي که نه اردو کې ورته پسینه وایي نو خولې ته په عربۍ کې عرق وایي. عرقو پښتو کې ورته خوله وایي. خوله او طاهر هو معنی ده هغه یعنی د هغه حیوان طاهرون پاکي. ګوره جی د دې مطلب دا دی وایي الحیوانو جاندار الذي کم چې هغه جاندار کم چې د کمو چې سؤرو هو هغه د هغې حیوان سؤرو جوټه اوبه هو د هغې حیوان وایي هغه حیوان چې د هغې حیوان جوټه طاهرون پاکي وي. نو عرقه طاهرون نو د هغې زناور خوله هم پاکوي. د کم زناور چې د کم حیوان جاندار چې جوټه پاکوي د هغه خوله هم پاکوي. د کم حیوان چې جوټه پاکوي د هغه خولې هم پاکې وي. واو معنی ده او حیوان معنی ده جاندار. الذي کم چې سؤر جوټه اوبه جوټه او هو هغه نجس ناپاکی وي. ناپاک او عرق خوله او هو معنا د هغه نجس ناپاک. ګوره جی والحیوان الذي او هغه جاندار کم چې د کم چې سؤره جوټه اوبه د هغه جوټه اوبه نجسون ناپاکه وي نو عرقه نو د هغه خوله نجسون ناپاکه وي. دا هو معنی زه د هغه کوم د هغه یعنی د هغه حیوان هغه حیوان طرف ته اشاره ده. د دې هو معنی د هغه حیوان نو د هغه حیوان خوله نجسون ناپاکه وي. ٹھیک شو. والحیوان او هغه جاندار الذي د کم چې سؤر جوټه اوبه هو د دغه حیوان نجس ناپاکه وي. عرقه نو د دغه حیوان خوله نجس ناپاکه وي. عرق خولې ته وایي او هو معنی دغه حیوان.
خجی اوس بیا وګورئ جی وای سؤر الخنزیر نجسن د خنزیر جوټه دا ناپاکه دي لا تحصل نه حاصلیږي به د خنزیر په جوټه اوبو سره طهارتن پاکی یعنی د طهارت نه مطلب دلته کې اودس یا غسل وغیرہ دی کذا دقشان سؤر الكلب د سپی جوټه نجس ناپاک دي لا تحصل نه حاصلیږي به دغه سپی په جوټه اوبو سره الطهارت پاکی یعنی اودس او غسل پې نه کیږي وکذا او دغه شان سؤر سبعین او دغه شان د درندو جوټه من سباع البهائم د چوپایانو درندو نه یعنی د درندو جوټه کم چې د سباع البهائم د درندو د چوپایانو درندو نه کل اسد لکه شیر والفهد لکه زمری والذئب لکه شرمخ بیړیا ورته اردو کې وایي نجس ناپاکه دي وایي د هغې درندو چې کم چوپایانې درندې دي نو په هغې کې د شیر د ازمري د شرمخ د دې جوټه ناپاکه دي لا تحصل نه حاصلیږي به د دې سباع البهائم جوټه اوبو سره الطهارت پاکی یعنی پاکی نه مراد اودس یا غسل شو اوس درته د دې حکم یادوي وی الحیوانو جاندار الذي کم چې سؤره جوټه اوبه د هغه جوټه اوبه طاهرون پاکی وي عرقه نو د هغه خوله طاهرون پاکه وي ٹھیک شوه والحیوانو او هغه جاندار الذي کم چې سؤره جوټه اوبه نجسون ناپاکه وي عرقه نو د هغه خوله هم نجسون ناپاکه وي ٹھیک شوه وای ګوره دې کې وای د دې کم زناور چې جوټه ناپاکه وي نو د هغه خوله هم ناپاکه وي او چې د کم زناور جوټه چې پاکه وي نو د کم جاندار جوټه چې پاکه وي نو د هغه خوله هم پاکه وي نو مطلب دا دی ګورئ چې د کم جاندار غوښه چې حلاله وي نو د هغه خولې چې دی هغه هم پاکې وي او جوټه هم پاکې وي او خولې هم پاکې وي ځکه چې دا جوټه چې دی که نه دا چې کله دا لاړې څه سره ولګي د انسان د خولې چې کومې لاړې وي نو دا چې څه سره ولګي نو بیا هغه جوټه شي لکه کومې اوبو سره د انسان د لاړې میلاو شوې نو دغه اوبه چې دی دغه ناپاکه شوې یعنی جوټه شوې ناپاکه نه جوټه شوې او که دغه شان او څنګه چې وایي د غوښې نه د لاړې چې دي که نه دا هم د غوښې نه جوړېږي نو دغه شان د خوله چې ده دا هم د غوښې نه جوړېږي نو ځکه وایي چې د کم جاندار غوښه پاکوي نو د هغه جوټه هم پاکي او خوله هم پاکوي او چې د کم جاندار غوښه ناپاکوي د هغې جوټه هم ناپاکوي او د هغه خوله هم ناپاکوي نو دا زموږ نننی درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام